وی دوزخونه مې ولیدل الله او په دوزخونو کې مې بیا د دوزخونو طبقې ولیدې یو درز مې واورېده مې دا درز د څه دی وی دا چې کله الله دوزخ پیدا کړ د دوزخ د سر نه یو تیږه ورغورځوله اوس د دوزخ ویښته ورسېده دومره جوور او بیا عذابونه خلق مې ولیدل چې تلم یو سړی مې ولید یو سړی چې هغه یو کس یو سړی ورته ولاړ دی هغه سره کاڼي دي او هغه سړی کاڼي اوچتوي او رده دی سر دی رابری او چې سر دی روبري سر یې چیپړی شي کاڼي لرې لاړ شي وتمبېږي دی لاړ شي کاڼي پسې چې واپس راځي سر یې بیا جوړ شوي بیا ولي کاڼي بیا وتمبېږي لرې لاړ شي چې دغه ځای نه راځي نو سر یې بیا جوړ شوي بیا پې ولي چې ولي سر یې چیپړی کېږي او دانګي کاڼي بیا چې راځي بیا جوړېږي ما دا څوک دی لوی عذاب کې مبتلا دی چغې وی چغې وی مخکې ځه وی چې مخکې بوتلم د وینو دریاب دی خوټ کېږي او سړی منځ کې ولاړ دی چغې وی وینو کې چې لا غاړې ته رانږدې کېږي نو په غاړه یو سړی ولاړ دی کاڼي ورسره دي په کاڼي چې غزارو کې دغه دریاب کې دننه سړی په داخلو لګي او دومره سخت ولګي چې د دریاب منځ ته لاړ شي د غزار دونه زوري بیا را روان دی لامبو وی 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 چې نږدې شي غاړې ته دی بیا په کاڼي ولي داسې رسۍ ولي چې په دا خوله کې ولګي د کاڼي دومره زوري چې کاڼي په زور د دریاب منځ ته ورسېږي مې دا څوک دی په عذاب کې پروت دی وی ته مخکې ځه وی چې مخکې لاړو نور کسان مې ولیدل د تانبې نوکونه دي او مخ پې ګرئ د تانبې نوکان او دا وینې او ژبې ته بهږي مې دا څوک دی وی مخکې ځه چې مخکې لاړم بل یو سړی دی او بل یو کس هغه ته یو کلوب یو اوسپنې یو څه ورته یو قینچي نیولې ده په دې وښکي کې یې وله ورکړي او ری کاږي او تر سټه پورې وله دا وښکې پرې کړي وینې ته بهږي مکمل یې پرې کړي چې پرې یې کړي بیا وله دې بل طرف ته هغه کونډه واچوي هغه شی او دا بل طرف وله راکاږي تر سټه پورې دا پرې کړي چې دا پرې کړي دا جوړ شوي دلته وله بیا ورکړي بیا راکاږي سټه پورې چې دا پرې کې دا بل جوړ شوي دقسې یې خشلی او جوړېږي او دواړه وختي سټه پورې شلی چغې وایي مې دا څوک دی وایي مخکې ځه چې مخکې لاړو ښځې او سړي بربڼ په یو غار کې غار د تنور په شانتې و تنور خو راکوټي غار دی ویښې پلندې او خولې تنګه ده او دا بربڼ دي پکې لکان او جینکې نو چې چپه ووایي اورو نو دی بره راوخیږي نو زم بس را غورځېږي ناګانه چپه غلی شي بیا لاړ شي مې دا څوک دی وایي مخکې ځه وایي چې مخکې څنګه لاړمه د دې نه مخکې ورسېدمه نو بیا مې څه ولیدل وی بیا یو سړی دی او هغه ته د دنیا خشاک پروت دی او هغه پنډ تړي او فرشتې ډبې چې شابه اوچتې کو نشي اوچتولی دی لګیا دی فرشته ډب ورکوي او دی یې نشي اوچتولی فرشتې وهي چې شابه د اوچتوه او دی اوچتولی نشي وی بیا مې نور کسان ولیدل وی تخم به کره او فورا به غټېده دی به پرېکاو بیا او خوشحاله بیا به تخم کره او چې څنګه به وکره نو هغه به فصل بلوی شو او دانې به ونیولې خشته به شو ښکلې هغې به ورته خوشحاله زر به یې پرېکه بیا به تخم کره ما دا خو ډېر خوشحاله خلک تخم کري او لویږي څنګه دا څوک دي وی راته وی چې مخکې ځه وی چې مخکې لاړمه نو بیا یو قوم اوښان یې سرول اوښان او په اوښانو به او یو سړی ورته و چې شابه دا سره وه او ډېر زیات په بد حالو هغه اوښان به پرې راوګرځېدل لته به یې ورکړې دی به راوغورځېد اوښان به پرې د پاسه وګرځېدل ډېر په بد حالو ما هغه دوو کسانو ته وی چې ټوله شپه مو ګرځولم ما پوه کې دا څوک و وی دا لومبی کس چې دا سر به په کاڼي وله ویشته دا څوک دی دا ستا د امت ستا د امت هغه کس دی چې قرآن یې ویلی دی خو تلاوت یې نه کوي ودی دی سر کې قرآن پروت دی قرآن نه وایي تلاوت نه کوي نه د ورځې وایي چاته او نه د شپې تلاوت کوي دا هغه کس دی زما وروڼو قرآن لوی نعمت دی ښه لوی نعمت چې چاله خدای پاک ورکړي
او چې قرآن یادول سنت دی یاد ساتلی فرض دی فرض یاد ساتلی فرض دی او قرآن چې زده که تلاوت بکې خو نن د فیسبوک نه څوک ګزارېږي نن فیسبوک دنیا په غم کې اچولې ده بس ملا صاحب هم فیسبوک او شاګرد هم فیسبوک جماعت کې هم فیسبوک او جماعت نه بار هم فیسبوک ټریفک پولیس والا سره په سړک کې موبایل او ډاکټر صاحب سره په دفتر کې موبایل افسر ته به ولاړ چې زما فایل د خط کاغه به موبایل کې لګي ملا صاحب ته به ولاړ زما مسله حل کاغه سره به موبایل دکاندار ته به ولاړ مال را شیره کاغه به موبایل راغشت اخ صاحب نور خلق وایي څه کې زما بشیر جان سره هم درې دي که څلور دي بس دې خدای د ګناه نه ساتلی دی که نه بعضې وخت کې د خدای فضلي په انسان کنی که دا سترګې وې که نه د سره به اوس غټ غټ موبایلونه او دی به هم ټول اوس بیا پې ګوته راښکه او ناست او دغه شی اوس در نشته خو درې څلور ورسره اوس هم شته د سره خیر دی غریب خو یو مقصد له ساتي اکثر خلک دې پروګرامونه غواړي ټیمونه ته غواړي نو هغې لپاره دې ساتي مونږ خاصې دنه ګرمه مساله جوړه کړې کله کله په مجلس خوندو بهر کې زما وروڼو نن سبا موبایل تباهي ده ګورې ښه دا موبایل غلط مې استعمالوي ښه استعمال کړي دا علماء بیانونه پې واورئ تقریرونه پې واورئ دین پې خور کې چې څوک د دین خلاف لګیا دی په موبایل باندې د هغې مقابله پې وکړي د غوږ ګناه د سترګې ګناه او د ژبې ګناه دا نن ټول په موبایل روانه ده زه خیر په دې به چې د بله جمعه بیان درته وکړم دویم هغه چې تا ولیده چې د وینو په دریاب کې دا سودخور دی سودخور سود کوي دغه د قبر عذاب دا د قبر عذابونه تا ته وښودلی شو دا ستا امتي دي سودخور نن سبا خلک څومره سودونه کوي پیسې بینک کې کېدي وایي منافع پې کوم هلکه سود دی بل له پیسې ورکړي ها دا 10 لکه روپۍ والا او ما له په میاشت کې مستقل 15,000 روپۍ راکړي 10,000 روپۍ به راکړي سود دی ظالمه قرض ورکړي کل قرض جر نفعا فهو ربا او په هغې فایده حاصلوي سود دی قرض چې دی ورکړه په هغې به ځان ته فایده نه راکاږي ټول سودي کار ملک ولې ترقي نه کوي زموږ ملک هم ټول په سود روان دی بینکونو کې ټول سود بار ملکونو نه چې اخلي پیسه په قرض په سود نو چې څه ګټي نو به سود خور به هغې له ورکوي ډېر لوی خطرناک جرم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د سود 1 روپۍ د 10 زناکارونه زیات شی دی خطرناک شی دی درهم الربا اشد من 36 زنیة د 10 زناکارونه ګناه زیاته ده او بل ځای کې راځي چې سود او یا قسمه ګناه ده او یا قسمه په ټولو کې وړه ګناه ده چې سړی خپلې مور سره بدکاري وکړي سود چې خوري داسې فرض کړه لکه چې ما خپلې مور سره او یا کرته بدکاري وکړه دومره خطرناک شی دی او خلک په سود کې لګیا دي څوک د موټر سایکلو په کاروبار کې سود کوي څوک د موټرو په کاروبار کې سود کوي څوک د ځمکې په کاروبار کې سود کوي څوک په نغدو پیسو کې سود کوي ظالمه سزا یې دغه د بچو له ډېره ای ظالمه وصول ډېره ای ظالمه ښځې له ډېره ای ظالمه بینک له ډېره ته خو دې سبا روانې دغه سود دغه شي کې به پروت په دغه وینو په دریاب کې به پروت ای ظالمه ولې عقل نه لري ولې سوچ نه لري ولې فکر نه لري ولې سود کې پیسې ډېره نو دغه کې به چا له ډېره درنه پاتې ده دغه د وینو دریاب برد کې خوټ کېدلی به بل چې دی ولیده چې هغه وخت کې به شلېده د دروغجن دی دروغ وایي نو هغه د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي وایه که نه نن د موبایل والا ټول په موبایل دروغ وایي او هغه خورئ ټول دروغ دی په موبایل کې چې څوک یې نیخ وخت هغه پسې دروغ جوړ کړي او بس خواره شي چې څوک یې نیخ وخت هغه پسې دروغ جوړ کړي او د دنیا ګوټ ګوټ ته یو ټک ورکړي او لکونه خلک یې وګوري پخوا خو به ځای حجره کې سړی کېناست خبره به وکړه بیا به لاړ بلې حجرې ته بلې له به لاړ بلې له به لاړ خلک لکه پلان کې په حجرو ګرځي او دروغ خوري نن خو د کور په ګوټ کې کېنه او دروغ جوړ کړه یو بټن وا یو بټن زرګونه خلک یې وګوري هغې سوچ نه کوي یاد وساتئ موبایل والا په موبایل دروغ بلکل مخ خوروئ خدای ته وګورئ سبا به قبر له ځئ دا هم د قبر عذاب دی او بیا بل څه کې چې څوک بلې چې خوری یې څه ورته ویې لکه چې دا بل ته خوری شعر چې شعر کوي دا پکې سر کې شریک دی دروغ هغه جوړ کړل تی ولې شعر کې چې دروغ د کلم په موبایل دا ډیلیټ کا ختم کا
شیر کومه ګناه کې ورسره شرک سر کې شریکېږي. بل چې د کوم ولیده چې نوکان یې د تانبي و په مخ یې راښکل غیبت والا دی. دا هغه کس دی چې دنیا کې غیبت کوي، هغه د قبر عذاب دا دی چې تانبي نوکان به وي او په مخ به یې راکاږي او مخ نه به یې وینې بهیږي. بل چې د کوم ولیده چې تخم به یې کره او لویده به خوشحاله وته، دا مجاهدین دي. د الله په لار کې د کافر په مقابله کې سر ورکوي او مال ورکوي. دقه مثال دی څه عمل زیاتېږي. لکه هغه کس چې هغه لګیا دی او تخم کري او اوچتېږي او پرې کېږي، دقه سره د عمل زیاتېږي. دی چې مرګ ته رسېږي نو ده به دومره غله د ثوابونو ګټلي چې د هغې به څوک شمېر نه شي کولی. قبر کې به ورته د هغې اجرونه او ثوابونه میلاویږي. هغه بل چې اوښ والا دی او که چې اوښان به یې سرو لتې به یې ورکولې پې ګرځېدل، دا هغه خلک یې زکات به یې نه ورکوو په دنیا کې، نه ورکوي څوک زکات. ملا ورته وایي زکات ورکه، نه ورکوي. هلکه ماله مه راکوه، ملا صاحب ورته وایي خو خور له ورکه چې غریبه ده، خورهي له ورکه چې غریب دی، رور له ورکه چې غریب دی، ترور له ورکه چې عجزه ده، د مور خور له ورکه چې عجزه ده، ګاونډي له ورکه چې عجزه ده. ای د خدای ظالمه ولې د بچو دپاره اخر خرابوي؟ زکات چې نه ورکوي یو مال ساتي چا دپاره؟ زکات خو په مالدار راځي، په غریب خو نه راځي. په مالدار زکات دی که نه؟ ته خو مالدارې مال د سره شته او نه ورکوې نو بچو له ډېرې قسم په خدای که دې دا بچی پکار شو. نیک بچی به دې پکارېږي، بد عمله دې نه پکارېږي. ما یو سړي ته پخپله مې پلار دې بې حجه تللی دی، مهرباني وکړه حج والا وکړه، وس دې رسي کمبخته مالدارې تنخوا لې غټه تنخوا لې غټ افسر دی، مې پلار له دې حج وکوي کو به یې که یا لکه دا غټه بنګله کېدله جوړه کړې، موټر خو یې تا ته پاتې شو، پلار د نه لاړ او غټ لینډ کروزر یې تا ته پاتې شو، وی دا به یې خرڅ کړی حج به یې کړی وکړ. زما څه کاره چې ولکو حج په هغه فرض دی که ماما فرض اوس ورسره څه مې تا سره ښه نه دي کړی، بس وی کړی دي نو حج به یې کو که نه مولوي صاحب؟ ته هغه ته ولې نصیحت ته کو چې حج وکړه؟ ما خدای دې نه پتاو کړي چې ماله پیغور راکړې نه دی خدای هغه بخي، زما پیسه زه خو تا ته دا نه یم چې ما وله ولېږه چې زه وله حج وکړم، تا ته ویم وله حج وکړه. ما هغه ته مې ویلي، ستا پلار ته مې ویلي چې حج وکړه، زه بار بار ویم چې حج وکړه، هغه مې نه ده منلې. وایي چې ستا یې نه ده منلې، وایي خدای دې په دوزخ وسوځي. خبره ختم. اوس ورسره څه کوې؟ دې بچي لګټې، هغه پلار دې بچي لګټلې وه، هغه پلار ته به ما نصیحت کو خدای ته وګوره حج وکړه، لاړ به شو مولوي صاحب دوا کوه که نه؟ یا لکه مالدار یې حج وکړه، مولوي صاحب ته دوا وکړه لاړ به شو که نه؟ خبره پاتې شوه، دقسې لاړ لینډ کروزر هم پاتې شو، بنګلیز ویله جوړه کړه، واده یې وله وکړه، هغه څه بچي ته پاتې شو، بچي وي خدای په دوزخ وسولي. دې بچو له زکات نه ورکوې او مال ډېری. زه خو درته مثالونه ښیم، نو چې دې مثالونو د پاسه هم ته عمل نه کوې څه به وکړې؟ ورکوې زکاتونه مه پرېږدی په ځان، بچو دپاره او د نسو دپاره خپل اخر مه خرابوئ، خدای ته وګورئ. سزا به دله خدای په قبر کې درکوي، عذاب به دله خدای درکوي. چې په سارو کې زکات رسول الله مبارک فرمایي دا په د قیامت پر د پاسه ګرځي. نغد مال کې زکات نه دی ورکړی، رسول الله مبارک فرمایي، د بخاري حدیث دی، د نورو کتابونو په غاړه کې به خدای د دې مال نه مار جوړ کړي، مار به په غاړه کې پروتي، په دې وخت کو بټکونه ورکوي. دلته او څه به وایي ورته هغه مار، انا مالک انا کنزک، زه ستا هغه مال او ستا خزانه یم. دلته په دې وخت کو بټکونه ورکوي. او قرآن شریف وایي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون. د دې مال نه به خدای د جهنم د تختې به د اوسپنې جوړېږي، د اوسپنې تختې، او د جهنم په اور به یې ګرموي، او د اړخونو له شاله به پې داغونه ورکوي. او څه به وایي دا ستا هغه مالو جمع کړی دی، اوس سزا سکه. ځان له ولې خیر خرابوو؟ څه پته لګي د مرګ او د ژوند چې کله به د دنیا نه ځو؟ نن سبا ګورې مرګونه مسان شوي دي، بېګا د شپې ټیک تاکي او سار وختي اعلان وشي پلان کې مړ دی، پته نه لګي چې اوده شي چې سار به روغ پاسې او که به نه پاسې. زکات مه پرېږدی په ځان باندې، بچو له زامنو له مه ډېروئ، خدای ته وګورئ، حلاله وله ډېره کړئ، مرداره وله مه ډېروئ. بیا د دقسې ستا دغه اسخات مات ته پسې ورکړي مړه، د هغه خواصې د خلکو د شرم نه کوي. اسخا صابون چې جامه هم پې نه پاکېږي، جانې مازونه
دا پلار پسې خیرات کوم هغه درېیمه هغه جمعه مو څلوېښتي مالوېښتي در پسې کوي پلار پسې تا پسې پلار پسې ثواب دپاره نه کوي په ورته یې مه کوه مړه دې په ځای جومات مړه یاره خلک به وایي چې زمونږ یې خوړلی وه د داړو مونږ ونه خوړه دا ټول د ریا خیراتونه دي دا ثواب خو نه دا خو ټول د ریا خیراتونه دي چې یو سړی دا وایي د پردی مې خوړلی ځکه کومه نو خو تا خو بدل دي شو که نه خلک وایي پلار پسې اړو خیراتونه کو خو ریا شوه که نه جماعت کې نه ورکې چې پلار ته ثواب ورسېږي مدرسه کې نه ورکې چې پلار ته ثواب ورسېږي غریب سره پټ مدد نه کې اول ته 15 دیګه او 10 دیګه پخې خدای لپاره پخې مونږ په دې سپېږو دا خدای لپاره نه دي دا قصې په خپل جون خیرات وکړه په خپل جون خیرات وکړه په خپل جون خپل زکات ورکړه او خپل مال خرج کا دنیا کې هم خدای درکړي اخر کې او خدای ته وګوره بچو دپاره حرام مه جمع کوه زمونږ نصیحت دی درته کوو باقي ستاسو خپله خوښه ده بل سړی چې تا ولیده چې هغه په تنور کې بربنډه لکان او جنکې آها دا زناکار ګورې زنا یوازې د اندام نه ده د مارونو زنا د سترګې هم ده زنا د غوږ هم ده زنا د خولې هم ده په موبایل کې دا کم فلمونه خلک ګوري جنکو ته پې خلک ګوري دا د سترګو زنا شوه که نه شوه عبدالله ابن عمر نافع وی شاګرد دی وی عبدالله ابن عمر سره په لاره روانو وی وادو ډنګه ډونګه کېدل غوږونو کې ګوتې ومنډلې چې سمنځې لاړو نو بیا د غوږونو نه ګوتې ویستې نو بیا ډنګ ډنګ راته نو بیا ګوتې ومنډلې نو چې سمنځې لاړو بیا ډنګ ډنګ راته نو بیا ګوتې چې ویستې نو بیا زر ومنډلې چې لورې لاړو او ګوتې ویستې نو ډنګ ډنګ نه راته نافع وی ما ورته چې عبدالله ابن عمر دا څه چل وکړو وی قسم په خدای چې حضور پاک مې په دغه شکل نه وي لیدلی دا کار به مې نه وی کړی دقسې ډنګارو رسول الله مبارک هغه کې ګوتې منډلې هغې پورې ګوتې منډلې چې ډنګار بیا نه اورېده نو هغې به د ډنګارو دپاره غوږ کې ګوتې منډلې چې واونرم موږ د ډنګارو دپاره غوږ کې هغه شی ورکو چې واورو چې بل څوک یې واونري او زه یې واورم د پیغمبر امتي مړه زه عاشق رسول یم او وایي ګوتې ورکړه چې نه اورې ته بیا مشین ورکړه چې واورې انته د پیغمبر امتي وې سفارش به غواړې قیامت پرز په کوم طرف مونږ روان دا د غوږ زینا د خولې زینا د غوږ زینا د سترګو زینا د لاس او خپو چې زینا پسې روان شي دا ټول زینا کار سړي بربند به پراتی تنور کې سودي به چغې به وایي الله دې مو ساتي کشر کل نوجوانانو بچو ته ویم نوجوانان بچي چې څومره دي زما آواز دلته که موجوده را سره ناست دی او که اوري زما بچي دي به پې خفه کېږم چې مهرباني وکړئ په موبایل به سندرې نه اورئ ښه او په غوږونو به دا بالکل به نه اورئ ګناه او په سترګو به ګناه ته نه ګورئ که خیر انشاءالله العزیز ښه استعمال کړئ موبایل بچی چې خدای م ځوانۍ کې برکت پیدا کړي او چې دا ګناهونه تاسو په موبایل باندې ګورئ ما په خبرو مه خفه کېږئ زه اصلاحي خبره کوم نو ژوند به دې تباه شي په بیمارۍ به واوړئ په داسې عذاب به واوړئ چې بیا به چاله چل نه ورځي ورشه ګوره په چین کې شی نه دی راغلی کرونا وایرس ټوله دنیا یورپ په عذاب کې پروت دی یا به څوک مري یا نه خو په عذاب کې پراته دي د چین هغه صدر چې مسلمانانو سره به ظلمونه کول پابل وتلی دي جومات ته مسلمانانو جومات ته هغوی ته دعا وکړئ چې دا شی خدای ختم یا به 100 مري یا به 200 مري یا 800 څوک به مړ دي شي موږ وایو چې خدای دې مسلمان ته خیر کړي لیکن زمارونو په ټینشن کې ټول یورپ اچولی دی دا عذاب ډېر دی چې په ټینشن کې او کله کې خدای پاک نور یو ډز ورکړه او خوارې کړل څه به کوې د خدای عذاب سره نن امریکې سره یورپ سره چا سره نه پورې د ډینګې وارث علاج اوسه پورې ناروغ نه دا خو علاج نه لري چې دا زموږ خلک یې کوي خپل وایرس خو د دې خپل انټي وایرل خو څه دوی رانله خدای د یو ماشي علاج موږ سره بیا نشته او نه یې کولی شو وی هغه بل سړی چې هغه کوم دغه به یې ورته اوچتاو پانډه او نه به یې شو اوچتولی دا هغه کس دی چې کوم به امانت کې خیانت کوو دغه به یې سزای پانډ به تړي او فرشته به ډز ورکوي او دی به یې اوچتولی نه شي امانت کې خیانت یوازې دا نه دی چې دا تا سره مال ما کېښود او پې دغه شوې کېناستې او نه یې راکړې نه 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 امانت ذمه دارۍ ته وایي که په وزن کې چاله شی کم ورکوې دا هم خیانت دی وزن کې نوم د تنالم یو ځای کې مې غوښه واغېسته بل چا راته وایي ما ته ویې دنه دی ولې واغېسته مې ولې وایي کاڼی کم دی دا لکه مې اوس مې واغېسته اوس واپس ماله ورکول ګونه چې مې هلته وتلله واقعي په 2 کیلو کې راته 1.5 پاو کمه راکړې بس مې اوس ورسره جګړې وکړې او سړی هم داسې و چې ګیره یې د نامه نه اوږده وه
او ښه مزېدار د زیتونو تیل ورکړو سم چمک یې واو زیتونو تیل او رانجه په سترګو کې همې رانجه خو ټول تا قات کړي دي موږ وایو چې رانجه ګران دي او زیتونو تیل نه میلاویږي دا خو تا ټول ما پې سم ګمان وکړو چې دا خو شیخ الاسلام دی دا خو به ډېره ښه غوښی شیخ الاسلام دی او داسې ما ته وایي شیخ صاحب په خیر علي مټې م راته ونغښتې او چې شی مې وروسته وتله کمه مې څونه تاوان نن برې څونه بچو له تبی کړي دا ته پته نه ده چې دا کاڼی سپک دی بیا راته چا وایي ما ته وایي دا کاڼي چې کوم دکان کې غرڅېږي 3 قسمه کاڼي دي یو ډېر کم دي یو داسې درمیانه دي او یو داسې برابر یا خدایا ویل څنګه دی للذین ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون اذا کالوهم ووزنوهم یخسرون وی خدای دې هغه خلق هلاک کړي الله وایي خیره ده خبر په معنا د انشاء دغه خلق دې خدای وایي هلاک کړي الله وایي چې د بل نه پوره لې بل کم ورکوي پور انسپکټر روانو نو هغه چیکنګ یې کاو چې چیکنګ یې کاو نو چې هغه سړي تلی وکته نو په یو طرف به شي دروند راته او په بل به سپک راته هماغه شی به چې یو چابړي کې به چې دروند به چې بل کې به چې سپک به هغه پور انسپکټر حیران چې خدای دا څه مسله همدغه یو تله ده چې ګورم یو خوا شی کم ښي بل خوا زیات ښي هغه چې به اخیستل کول په هغه یو چابړي به کول او چې به کمول کول په بل به کول دا چې خپل سپیشلایزیشن دی که دی کې پی ایچ ډي کړی و ظالم بچي پول انسپکټر حیران و یاره وایي زه څه خبرې مه خو دغه تله ده نو یو سړی و اجي صاحب و اجي صاحب ما بشیر جان اجي نه دیم خدای سات بشیر جان له یو ځل یو سړي سوک ورکړه بشیر جان ته ما اجي مړ دی کړم سړی ورته وایي تا خو زه په سترګو ته مانې زه څنګه اجي ما دی ورته وایي دا سوک دی دا اجیان پوه شوې نو دی بعضې سره اجیان بدنام شي خفه کېږو به نه ټول نه ګورې بعضې او بعضو سره مولیان هم بدنام شي کوم مولا چې روانې کوي خلک ټول بیا یادوي داسې ده که نه ده مولیان به احتیاط کې ټول ورسره بدنامېږي اجیان به احتیاط کې ټول ورسره بدنامېږي تبلیغ والا به احتیاط کوي بیا ټول تبلیغیان ورسره بدنامېږي پیران به احتیاط کوي بیا ټول ورسره بدنامېږي ګیرو والا به احتیاط کوي بیا ټول شیخان بدنامېږي هغه حاجي صاحب راغی پور انسپکټر ته وایي دا څه چل دی صاحب وایي په دې شي منطق نه پوهېږم وایي دا به راته زه وښیم وایي څنګه وایي دا ډنډه دی دې خوا یو ګوته اوږده ده بل طرف ته یو ګوته وړه ده یو خوا ډېر ښایي بل خوا کم ښایي او حاجي صاحب تا ته څه پته ولګېد وایي ما هم ډېر عمر دا لوبه کړې ده دا حج مې پکې نه دی کړی ما هم ډېر عمر دا لوبه کړې نو دا هغه خلک دی خیانت دام دی چې په وزن کې کمې ورکې خیانت دام دی چې تا نه شیخ غواړي 1 نمبر او 2 نمبر ورکې خیانت دام دی زمیندارو ته م وایم چې بره ټماټر خشتري په کریټ کې ولاندې خراب پراته دي الوګان بره غټ دی ولاندې واړه پراته دي ګوړه چینی دې راوړله په پور کې دې ور واچول چې خشته شي او رنګ کاټ دې ورسره ښه ډبل ور واچو دا ټول خیانت دی ټوله ګناه ده چینی اچوي په ګوړه کې نن سبا وایي ما ته هغه خلک وایي چې اچوه خدای وایي ما اچوه خلکو منې زه ټیک ده که په پور کې سوډه لګا چې ده څه دپاره خیرې دپاره ور واچوه سوډه خلک اچوي چې خیرې پرې راشي پروا نشته لیکن رنګ کاټ څه دپاره اچي رنګ دپاره شی تور دی چې سپینه شي هلته بیا 3 میاشتې په دننه پکې چینجي وشي دا ظلم نه دی خیانت نه دی ټګي نه ده دوکه نه ده هغه په حج کوي حج مې وکړه جی صاحب جی صاحب او خلطه کمیس د ګیټو برابر او چې امام نی مصلی تم ور مخکې شي حاجي صاحب پسې مونځ کوم حاجي صاحب پرون 15 منه رنګ کاټه چولی دی حاجي صاحب په مصله ولاړ دی حاجي صاحب نه بانګ هم څوک نشي ویلی ملا کوي که حاجي کوي که تبلیغي کوي ټوله ګناه کوي ټول یادو دا خیانت شو هلته مې بل اغېستل ته ما خو د ټولو سره دغه یې که نه واسطه په لاره ځم نه سودا ما هلکان نه دي اکثر زه راوالم پېښور کې را روان وم هلته نیمبوانو والا و چې نیمبوانو والا خشته خشته نیمبوانو چې سړي ته مې وکتل هغه هم بډې والی وې او سترګو کې د هغه هم ښه بلا رانجو او ګیرې له چمک هم ورکړی او جارو ورسره وه خشته نیمبوانو مې په څو وایي په دې مې راکاله که یو کیلو راکړه مزېدار دي چې لاندې ورړم کړه سوه بیرې پکې راوایست شنډی وې کاکا
دا تا اکبره وی دا په چا خرڅومه مې دا په پلار خرڅ کړه په چا خرڅې دې سره زما څه تعلق دی چا خرڅې ما خو فکرېټ ستا د مخې وی دا بره غټ مې ولیدل مې دا به راکې او راته دې ومې چې دا به در کوم اوس د هغې ته ننوي په دې دا نه ورکوم مې کاکا قسم په خدای دا خو تا نامه پورې ګیره ده که ګیټو ته ورسې که نه او دا خو به تا بیګا پورانجا چولي که کیلو هم پکې ورواچې که نه او دا خو تا بډې څلور ګوتې والي دي که دې کونډو ته یې ورسې که نه او ټوله شپه تهجد هم کې او دا حرام خوري کې قسم په خدای جنت حرام دي تر څو چې د دې حرام خورۍ سزا نه درکړي څه کوي په کوم طرف روان چا د مولا شکل جوړ کړی دی شکل د مولا او دوکې چا د تبلیغي شکل جوړ کړی دی دوکې چا د پیر صاحب شکل جوړ کړی دی دوکا چا ګیره پرېښه د پټکې په سر کړی دی دوکې دپاره دا دوی مجرم دی دا چې دنیا دپاره دین استعمالې د ده نه کټ پالیفلام و رذیل او حرامي بل نشته ته دین د دنیا دپاره استعمالې ته ګیره دې دپاره استعمالې ته پټکې سپکې ته علم سپکې ته تبلیغ سپکې ته سنت د پیغمبر سپکې دا غټ رذیل دی چاړه دې تېره کړی خیانت دې ته ویلې کېږي خیانتګر نو خیانت یوازې هغې ته نه وایي کم سړي باندې چې کومه ذمهداري پورې ده او هغه ذمهداري نه پورې کوي ټول خیانتګر دا خو تا سنت بدنام کړ سبا به خلک وایي دا ټول ملیان داسې دي سبا به خلک وایي دا ټول تبلیغ والا داسې دي سبا به خلک ټول اجیان داسې دي سبا به خلک ټول ګیرو والا داسې دي سبا به خلک ټول پټکو والا داسې وي ظالمه د پیغمبر سنت ته بدنام کړل زما وروڼو موږ د پیغمبر مبارک امتیان یو دا مو ایمان دی ټول وایي الحمدلله او موږ دا دعوه لرو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خدای د قیامت پر یو ځای کړي د هغه په طریقه به زیاله به کېږي د هغه طریقې به خورې په دنیا کې دعوت به چلی تبلیغ به کې دعوت به چلی دین به زده کې بل ته به ښې سنت او دایره کې دننه به ژوند تېری یعنې تش د پیغمبر مبارک د سیرت په قصو هم کار نه کېږي د سیرت مقصد دا دی چې د حضور پاک عظمت لوی ستا ذهن ته راکوزه شي او د رسول الله مبارک نبوت په سچه ستا په زړه کې پرېوځي او د پیغمبر مبارک صداقت ستا زړه ته داخل شي او ستا زړه کې دا راشي چې خدای د دغه پیغمبر سره مې قیامت پر ورځ ملګری کا اب د هغه په طریقه کېږي بې طریقو نه کېږي خیانت به نه کوو ګناه به نه کوو ځان به ساتو باقي دا دنیا داسې دا وخت د سیلاب وخت دی د دې وړو وړو څاڅکو نه به انشاءالله الله معافي کوي که خیر سیلاب خور دی د دې وړو وړو څاڅکو نه به هم توبه به وباسو جاړو به خدای ته الله به معافي کوي خو د دې غټو غټو سوټو نه او د خټو نه ځان ساتو زما په دې خبره مه خفه کېږي زه اصلاح دپاره وایم زړه مې درد کوي په دې بچو مې زړه خو کېږي په دې مسلمان مې ځان ته یم وایم ما کې به دنیا کمی وي خو ما ته خپلې نه ښکاري پردی راته ښکاري ځان ته مې خدای دې مام زما بچي ټول دې مونږ خدای پاک دیندار او صالحان او نیکان کړي نو مونږ له خدای دغه عظیم پیغمبر راکړی دومره لوی شخصیت او مونږ دپاره څونه دعاګانې غوښتلې دي امت دپاره نو مونږ به هم لږ څه ناڅه ځان په صراط مستقیم برابر کړو باقي مو مدد انشاءالله د رسول الله مبارک د مخ او د برکت نه باقي الله مدد کوي دعا وکړئ چې الله پاک په مونږ رحم وکړي